سلامونه نیکی هیلې او احترامات می قبول کې قدرمندو کتونکو نصر الله خټک ما تاسو په درانه خدمت کې تاسو د خپل چینل تنګي نیوز څخه حاضر شوم. قدرمندو کتونکو دلته کې موجود یم یو داسې علاقه کې چې هغې ته رحمان آباد بلال کالوني وایي او تاسو ته د علاقې دغه لوکیشن در کومه کله چې د تنګي د طرف نه راځې په غني خان روډ باندې نو دغلته یو نامعلوم چوک راځي، څوک ورته پټکې چوک وایي او څوک ورته نامعلوم چوک وایي. دغه چوک نه چې دی یو سړک تخبۍ ته تللی دی او بل سړک چې دی نو پلټو چوک ته تللی دی. دلته چې دی نو یو داسې سکول دی چې د هغې نوم اقرا روضة الاطفال دی، خو د دې دا کم انتظامیت چې ده هغوی وایي چې دا مونږه د دغسې بېوسو یتیمانانو دپاره جوړ کړی دی چې دې کې به د دغې یتیمانانو تعلیم چې دی نو هغه به پکې فری وي او داسې چې کوم وسمن خلک وي او هغوی د دې علاقې او هغوی کم از کم د خپلو بچو فیس ادا کولی شي نو د هغوی نه به بیا ډېر منیمم چارجز مناسب قیمت مناسب فیسونه د هغوی نه بیا اخیستې کېږي. نو ورځو به تاسو ته به دننه چې دی نو یو دغه دا کم بلډینګ چې دی هغه به هم درته ښایو، په دغې سکرین باندې به هم تاسو وینئ. بل به مونږ دلته چې دی نو د دې د چې کوم اونر دی د دې د چې کوم انتظامیې وګړی دی نو هغه سره به هم خبرې اترې کوو د دې ادارې په اړه باندې چې آیا هغوی دغه اداره چې ده نو د څه مقصد دپاره شروع کړې ده او په دې کې به کم کم علوم ښودلی کېږي او دا به صرف سکول وي او که نه ورسره چې دی نو مخکې چې دی د دیني مدرسې هم چې دی نو دوی څه پروګرام لري. پیژنګلو را سره وکړئ، بیا راته ده ووایه چې دا کم سکول چې دی دا کم ځای کې موجود دی او دا چې دی نو په کم منصوبه په کم پلان هم شروع کړی دی. السلام علیکم، زما نوم عرفان الله دی او دلته کې د علاقه اوس نوې ډیولپ شوه که نه د ایس پي کوم نوې جوډیشل کمپلیکس دی د دې نه شاته د خلکو او بیا دې خوا ورسره کلي هم دي رحمان آباد داسې پلټو دي که نه نو دا نوې علاقه جوړه شوه او د دې دا واړه مطلب دلته کې سکولونه نشته ډېر زیات او کم غریبانان خلک دي مطلب یتیمانان دي یا سکولونو ته نشي تللی صحیح دغه ورته نشته نو د هغوی دغه ته مونږ وکتل دلته کې سکول شروع کړو دا اقرا روضة الاطفال نوم دی او د اقرا کم ایجوکیشن سیستم چې دی په هغې باندې به چلیږي. دینی تعلیم پکې مطلب زموږ هم فوکس دی او دنیاوي هم دواړه به پکې ښودلی کېږي او په سیکنډ ټایم کې پکې بیا مدرسه هم ده زنانه به چې کوم دی دلته کې راځي د هغوی دپاره عالمانې دي نو هغوی به پکې بیا خپل مطلب دینی تعلیم به پکې حاصلوي. اوس تاسو چې دی نو هغه خلک چې کوم وسمن خلک دي او وس لري شتمن خلک دي نو تاسو څه وایئ چې تاسو سره څه داسې هغوی ډونیشن وکړي چې آیا د دغه یتیمانانو چې دی نو دغه پیسې چې دی په دغه یتیمانانو به تاسو لګوئ نو دې وخت کې څه ضرورت دی؟ دې وخت کې چې کوم مطلب د دې علاقې یتیمانان یا څوک هم داسې یتیمانان دغه کوي نو موږ سره دلته کې کمرې هم شته هاسټل هم شته هغوی دلته کې اوسېدی هم شي مطلب یتیمانان چې کوم دی هغه بغیر د تعلیم اوس نه پاتې کېږي. موږ ورله داسې ښکلې بلډینګ هر څه هم ورله تیار کړه نو هغوی راتلی شي هغوی مفت او بیا چې کوم وسمن خلکو تاسو خبره وکړه نو هغوی موږ سره مطلب دلته کې ماشوم چې کوم یتیم دی هغه موږ سره سپانسر کولی شي په هغه باندې مطلب د میاشتې 6,000 روپۍ خرچه راځي د هغوی د خوراک د هغوی د رهن سهن د هغوی د سکول او بل موږ سره دلته کې چوکیداران دي مطلب استادان دي د هغوی د تنخواه دپاره نو دغه شان چې کوم شتمن خلک دي نو هغوی موږ سره هغوی سپانسر کولی شي نو موږ به دغه شان د چوکیدارانو تنخواګانې او د کوم استادان دي د هغوی تنخواګانې به ورکوو کوم قاري دي د هغوی تنخواګانې به ورکوو نو دغه به هم کېږي او دا یتیمان به هم سپانسر کېږي او بل چې کوم کسان فیس ورکولی شي نو مناسب فیس هغه به د هغوی نه اخلو او سکول به وي مطلب ریګولر سکول به هغوی به هم راځي. تاسو د اډمیشن خبره هم کوله چې مونږ لکه ډېر کم منیمم لکه 1000 روپۍ اډمیشن چې دی دغه کړی دی که نه نو دغه د کوم خلکو دپاره دا د هغو خلکو لپاره چې کم ورکولی شي مطلب کم پلاران یې ژوندي کار کوي یا دلته کې نو هغوی ورکولی شي د هغوی نه دغه 1000 روپۍ فیس دی او اډمیشن دی او همدغه شان کم فیس دی نو انشاءالله کم چې اخیستی شي وسمن دی هغوی به اخلي. ارزان کتابونه دي دا مطلب دونه مهنګه سکول نه دی او دې کې دا راته ووایه دې کې اوس چې دی نو لومبي دغه کې د څه ضرورت دی دې کې مطلب اوس موږ سره پکوډ ډېر زیات ضرورت دی یو پی ایس یا داسې دې شي موږ ته ضرورت دی نور رومونه بالکل جوړ دي د پکو موږ ته او فرنیچر مطلب د وړو دپاره د ناستې لپاره کرسۍ میزونه یا دغه شان د استادانو دپاره د دې موږ ته ضرورت دی نو داسې مطلب کسان وي چې هغوی وس کېږي نو چې هغه موږ سره دغه کړه نو د دې یتیمانانو په دغه کې به د هغوی هم نوم شامل شي
هغوی ته به سکول مطلب سبق پورته ټیک ده بالکل دا راته ووایه که څوک تاسو سره کومک مرسته کول غواړي ستاسو د ایزي پیسه نمبر یا تاسو سره د رابطې نمبر هغه ویلی شي او جی زمونږ د رابطې نمبر دی 0304 19 12 757 او په دې باندې ایزي پیسه هم دی مطلب ایزي پیسه باندې هم کولی شي ټیک ده صحیح شو ډیره مننه قدرمنو کتونکو بالکل علم حاصلول چې دی نو تاسو ته پته ده چې د مخکې نه دا یو دغه را روان دی علم حاصل کړئ کو تاسو چین ته تللی شئ نو هلته واپسې لاړ شئ خو علم حاصلول چې دی نو هغه په زنانو په نارینهو باندې بالکل فرض دي نو دغې حوالې سره چې دی نو دوی دلته چې دی نو دغه یو منصوبه راوړلې ده او دغه اقرا روضة الاطفال دغه دی په نوم باندې دوی دغه سکول چې دی نو کولاوي او دغه سکول چې دی نو دغه کې به چې کوم یتیمانان دي د هغوی دپاره به پکې په مکمله توګه چې دی نو مفت ویډیا هغوی ته به سبق ښودلی کېږي هغوی به سکول وی او ورسره چې دی نو په سیکنډ شپ کې چې دی نو دلته کې دوی د زنانو د مدرسې هم چې دی نو منصوبه او پلان چې دی نو هغه لري نو تاسو هم کولی شئ چې کم ملګري او هغوی چې دی نو الله پاک وله وس ورکړي او هغوی غواړي چې یو ماشوم هم چې دی نو هغوی ډونیټ کړي او د هغوی کم چارجز چې دی نو په دغه باندې والي نو دا ده چې دغه ماشوم سبا له چې دی نو کامیاب شو نو یو ښه انسان به ترې جوړ شي او هغه ترقی او د هغه کامیابېدلو شاته چې دی نو ستاسو به دغه محنت او دغه مالي مدد او مرسته وي نو دغه سکولو اقرا روضة الاطفال سکول دی نو تاسو کولی شئ چې چالم الله پاک شته ورکړي او مال یې ورکړي مهیر حضرات چې وي نو هغوی ته دغه خواسته چې دغه کومه مقامي اداره دا کومه اداره چې ده چې د دوی انتظامی سره په دغه سکرین باندې چې کوم نمبر دی په دغه باندې اړیکه ونیسي او دوی سره چې دی نو د خپل وس مطابق چې دی نو امداد وکړي مهرباني